په دې کې څه شک نشته چې په کراچۍ کې د اوبو کمې موجود دی، ولې داسې هم سره ورځ نه ده جوړه شوې چې د یوې میاشتې پس نیمه ګنټه اوبه ورکول کیږي او بیا روغه میاشت ماشومان، زنانه او زلمی روغه ورځ په ټپکو اوبه ډکوي. ځکه خو د ضلع سینټرل د UC شل اوسیدونکي پښتانه په احتجاج سر شوي او مرکزي سړک یې بند کړی دی. مظاهرچینو وینا ده چې نه په نل کې اوبه شته او نه ټینکو والا زمونږ سیمې ته راځي. آخر زمونږ سره دا زیاتې ولې؟ یو میاشت 10 ورځې اوبه نه او چې راشي نو نیمه ګنټه 1.5 غنټه اوبه راځي او په 1.5 غنټه کې چې کله بجلی راشي هغه دا لوډ شیډینګ نظر شي نو هغه موږ ته اوبه هم نه ملېږي 1.5 غنټه. اوس عوام دومره پریشانه دی چې ټینکر هم نه راځي، کو ټینکر راځي نو هغه دومره مو مانګې پیسې غواړي چې هغې باندې غریب خلک هغه نشي اچولی. واړه زنانه هغه په ډبو باندې اوبه ډکوي او یو ډبه 30 کیلو 40 کیلو هغه د هغې وزني نو دومره پریشانی جوړه شوې ده. د هغې پریشانی په سبب کې موږ دا خلک راوتلي یو اعلان UC 20 موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو پوره من چې بھئی زمونږ دا اوبه دې بحال شي او زمونږ په دې علاقه دې رحم وکړلی شي. یو خو دلته ټوله غریب آبادي ده، بل چې 5000 ته ټینکر راولې نو ستا به د کور خرچه نوره څنګه چلیږي؟ اوبه دلته میلاویږي نه، په میاشت کې زما په خیال نیمه ګنټه اوبه راځي. د اوبو نشتوالي داسې د بحران شکل اختیار کړی چې د UC شل وایس چیرمین هم په احتجاج کې شامل وو. داسې وخت چې موږ ته به روزانه د شیډول مطابق ماښام د 6 نه واخلې سهار د 6 بجو پورې اوبه میلاوي دي، لیکن اوس بیګا اوبه راغلي په 22 ورځ باندې او کیو بلاک ته هغه اوبه راځي په 35 ورځ باندې. نو په دې کې د سن ګورنمنټ چونکې دا مسله ده د سن ګورنمنټ سره که سن ګورنمنټ وغواړي نو دا اوبه به زموږ بحال شي. په دې کې د ټول نه غټ رکاوټ چې کوم دی د سن ګورنمنټ. د سیمې خلک وایي چې زمونږ د سیمې فنډ DMC نه تر UC پورې خوړل کیږي او موږ له د منصوبو په شکل دوکې راکول کیږي. 8 کروڑ روپۍ چې په دې زمانه دغه شولې پیپونه په غرب بچاو شولو، هغه پیپونه تباہ او برباد شولو او دا ویلو چې دا په 2 ورځو به راځي، په 3 خلک په دې غولو چې موږ ولا ووټ ورکو. اوس په میاشتو اوبه نشته دی که نه نو موږ له بین نور سره دغه باندې دا زموږ اوبه دې موږ له بحال کې په هغه زوړ حال دي چې کومې په 5-6 ورځو بعد به راتللې. موږ ته خو د آیډین ضرورت نه، موږ ته د اوبو ضرورت و، ولې په هغې کې دوی ته پیدا وه ځان له پیسو راایستلو دپاره کار وکړو او عوام یې دغه شانتې پرېښو. اوس په هغې باندې هلته کې ته لاړ شه تاشونه پې کېږي، جواریانې پې کېږي. د سیمې خلک وایي چې د دې سیمې د اوبو مسلې لپاره د کروڑونو روپو فنډ په کاغذونو کې استعمال شوی، ځکه خو د اوبو ساسکي ته محتاجه شوي یو. که یو خوا د اوبو نشتوالي خلک د سخت د مسلو سره مخ کړی دی نو بل خوا د سیمې فنډ د کرپشن په نظر شوی چې له وجې سیمه نوره هم وران او جاړه ښکاري. کیمرامین زاهد سره نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.